کله چې دا انسان ګناه کوي که نه ګناه، الله جل شانهو ته د اسمان عرض کوي ای رب کریمه ته ما ته حکم وکړه چې زه پې د ګټو باران راوورم. ځمکه ورته عرض کوي ای زما الله ما ته حکم وکړه چې زه ځان کې دننه کړمه. دا غرونه ورته عرض کوي یا رب کریمه ما ته حکم وکړه چې زه پې دا غرونه پې داسې رایوځای کړم او ختم یې کړم. سمندرونه ورته عرض کوي یا رب کریمه ما ته حکم وکړه چې زه یو چپه پې راشم او ختم یې کړم. الله جل شانهو ورته وایي ای ځمکې، ای اسمانونو، ای غرونو، ای سمندرونو، که دا ستاسو بندی خو دغه عمل ورسره وکړئ. دا زما بنده دی، دی به ګناه کوي زه به یې معاف کوم، دی به ګناه کوي زه به یې معاف کوم. داسې کریم ذات دی، داسې رحیم ذات دی. یقینا درته د دغه الله سره محبت جوړول پکار دی، د دغه الله سره مینه کول پکار دی، د الله حکمونو د پیغمبر طریقې دا په خپل ځان کې راوستل پکار دی. یقینا درته چې کله تاسو د الله حکم د پیغمبر طریقه دا په خپل ځان کې راوسته کنه، یقینا درته چې خوشحالي، سکون، راحت، اطمینان به درته یقینا درته وي. او د الله رحم هم ډیر دی. خو الله په قرآن مجید کې فرمایي ان بطش ربک لشدید، وای زما پکړ هم ډیر سخت دی. ګورې ښه الله جل شانهو دې مونږه د الله د پکړ نه وساتي. قسم پر رب راشي الله جل شانهو ته مونږ ټول متوجي شوې د الله حکمونه د پیغمبر طریقې دا په خپل ځان کې راولو.